الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا أيها الذين آمنوا او ایمان والو لا تقولوا راعنا موایي کلمه راعنا. نو دا یهود یو کلمه مشهور کړه په معاشره کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره بکینا صلی الله علیه راعنا. اوس لفظي معنا خود راعنا دا چې زمونږ لګ لحاظ وکړه، زمونږ لګ لحاظ وکړه، لګ وخت راکړه. صحیح خودی به شیطانت پکې کو. نو دا راعنا کې دا عین باندې کومه کثره ده زیر دا به لږ اوږد کو. نو راعینا به جوړ شو. څه به جوړ شو؟ راعینا. دا راعینا معنا دا چې غوځ مونږ شپونه او شپون وای، شپون وای اشپانه دا چوپان. انا دا توهین لپاره. صحیح. اوس دا راعینا لفظ کې خو قباحت نو، و دوی استعمال په غلط انداز کو او د دوی په دغه ترویج په اساس مسلمانانو په پیغمبر علیہ السلام نه کړه توجه او راعنا به ورته سره راعنا. نو الله تعالی وی رضی دا لفظ یې استعمالوي. صحیح. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا موای راعنا وقولوا وای انظرنا. مداب امتیاز ہو سبھی امتیاز به چې اجتماع کې ناسي سوچ راعنا وای نو پته ولګي چې دا جوړي، چې سو کنزورنا وای پته ولګي دا مسلمان دی. واسمعوا اور خبرا وللکافرین عذاب علیم او کافرانو لپاره دردناک عذاب دی. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نخخی آکسان چې کفر کړي د اهل کتابنا وللمشرکین لد مشرکیننا ينزل علیکم چې نازل کړي چې تاسو باندې من خیر سخیر من ربکم د جانب د پروردگار تاسو نه. والله یختص برحمته الله تعالی خاص کوي پر رحمت خپل سره من یشاء واغه سوچ وی غواړي. والله ذو الفضل العظیم الله تعالی د لوی مهربانه مالک دی. ما ننسخ من آیه. اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې به یو حکم نازل شو، سموده بعد به هغه منسوخ شو او بل براغه او منسوخ شو او بل براغه. یا یو حکم به الله تعالی ډیلی ک ټایم به ورکړي، ډیلی به ک ټایم به. نو مشرکانو او يهوديانو مسخره شروع کړې وې دا عجیب پیغمبر دی. نن د یو شی حکم کوي سباله د بل شی حکم کوي. نو الله تعالی وې دې کې حکمت. ما ننسخ من آیه نہ منسوخ کو مونگا ما ننسخ آغا چی منسوخ کو مونگا من آیت دس آیتنا اور نن سے آیا مؤخر کو دا ناتی بخیر منها مونگا راتل کو پا بیتر دے او مثل آیا پا مثل دے. علم تعلم آیا تنپوئے گی ان اللہ چی اللہ تعالی غلا کل شیئن قدیر پارسز بانے قادر دے. نو حکمت دا نسخ سو چې یو حکم براغه بیا به منسوخ شو. نو حکمت د نسخ نمبر اول داو، لومبنین حکمت د نسخ داو چې وړاندې حکم به مشکلو الله تعالی به آسان راولېږي. صحیح. دویم حکمت د نسخ داو چې وړاندې حکم دا به تمهید د دې حکم د پاره هغه حکم به تیاری وکړه، ذهن به ولا جوړ کو. نو ورپسې به دویم حکم راغی په پټلای والے به ورواچو. خبره ذهن کې رااله. علم تعلم آیاتن پوئے گے ان او دریم حکمت پکې داو چې د حالات او تقاضا به اولا هغه حکم چې کوم وړاندې نازل شوی او ثانیا دا حکم چې دا اوس کوم نازل شو. ځکه حالاتو کې به چینج راغی. نو د چینج د وجې به څه شو؟ حکم به بدل شو.
علم تعلم آیات نپوئے کہ ان اللہ چتا کسر اللہ تعالی لہو ملک السماوات دد پہ اختیار کے بادشاہی داسمانوں والارض دزمکے وما لکم اشترطا دپارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من ولی سوک پروٹیکٹر ولا نصیر نمددگار ام تریدون آیا تاسو غاڑی دا ان تسألو رسولکم چی تاسو غاڑی پیغمبر قلنا کما آغسدنا کما سئل موسیٰ لکا سوال شود موسیٰ علیہ السلام نمخ کر دینا موسیٰ علیہ السلام ناغی تقاضا اکلا فقالو ارنا اللہ جارتن وی خدای راتا مخو خیا سو کرا سنا خدای وی راتا مخو خیا نوز بازی کارون داسی چی دا اغی غفتن مناسب نی ما تاستا دی باپ کی لطیفہ ویلیوہ متا صدی باپ کی لطیفہ ویلے وا چې یو فقیر د بادشاہ نه سوال کوي یو پیسې راک سیو کړ یو پیسې نه بادشاہ له غوسه ورلا وی ته شرمېږي نه د بادشاہ نه دومره د کم تر شي سوال کې دا زما شان سره مناسب نه ده چې تعالی یو پیسې درکم ځکه د بادشاہ څه غټ شي غواړه انا هغه ورته بیا بادشاہي دی راکا نو ورته وی داستا شان سره مناسب نشي درکم صحیح شو نو دا سوال د دوی شان سره مناسب نو چې د موسی علیہ السلام نه وغوښتل وی خدای راته مخ خیا څوک خدای تعالی راته مخ خیا الله تعالی وی تاسو هم داسې کوي چې خپل پیغمبر نه هم داسې سوالونه شروع کړي لکه موسی علیہ السلام نه چې يهوديانو کول ام تريدون آیات تاسو غواړئ ان تسألوا رسولکم چې غواړئ د پیغمبر خپلنا کما هغه شان سئل موسی لکه اوستنه شو موسی علیہ السلام نه من قبل مخکره دی و کافران شو دی خلق په ناجایز سوالونو باندې شو کافران شو ومن يتبدل الكفر اچاچ بدل کے واسطہ کفر بالایمان فزائد ایمان فقد ضل سواء السبيل نتاکک سرا دخطا کا برابر لارا ود کثیر من آل کتاب غواری دیر د آل کتابنا سغواری لو یردونکم دا خبرا چی تاسو واپس کے من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نا کفارا کافران وجود کی دا غواړي چې تاسو کافران جوړ شي حسدا من عند انفسهم دا وجد حسدنا چې دوی په ځل کې دي د دوی ځل کې دا حسد چې دوی ته ول خدای ایمان ورکړي نه غي دا غواړي چې تاسو هم ځا په شان کافران شي حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين پس دا هغه چې واضح شوی دا ان الحق حق فاعفو دا عفو معنا دا چې مخ ته واړه فعفو اگنور کدے وصفحو مختوارو حتی یاتی اللہ تردے چراتل کے اللہ تعالیٰ بے امرے پہ حکم پر ان اللہ علا کل شیء قدیر تاکہ صلی اللہ تعالیٰ پاسربان قدرت لنوں کے دے واقیم الصلاة قائم کئی مزوات الزکاة ورکی زکاة وما تقدموا لانفسکم آغا چتا سوڑان دلے گئی دزانو پر پارا میں خیر سخیر قیامت طرف تجدوه ممیبدا عند اللہ پنزد اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر تاکہ سر اللہ تعالیٰ پاچتا سے عمل کوئے بصیر ڈالے کتن کے لئے عالم دے دے وقالوا ادا یہودیان وی انصارا لن يدخل الجنتا چه هرگز بنشی داخلی دے جنتا الا من مگر صرفا سوکان هودن چوی یہودیان و نصارا یا نصرانیان نو دانا چکنی دا دی یهود و عقیدر چی یا با یهود داخلی گی یا نصارا یا دا نصارا و عقیدر چی یا با یهود داخلی گی یا نصارا ندی یهود و عقیدر صرف یهود بداخلی گی ادا نصارا و عقیدر صرف نصارا بداخلی گی تلک امانیهم دا صرف خواہشات دوی دی لیکن منگو دا صرف دخلی خبری دی حقیقت سره تعلق نشتا قل توتو آیا ہاتو برحانکم راوڑے دلیل خپل پدے باب کی برحان مانا سا دلیل او دا برحان دو معنی دی یو دا چی دا برحان کی کم نون دے دا نون زائد دے نو چې زائد دی نو دا لفظ د برهتون نه دی ا د برهه معنا د قطع کټ کول نو برهان هغه دلیل ته وایي چې جګړه کټ کی برهان کوم دلیل ته وایي چې جګړه ختم کی نو داسې دلیل راړي چې هغه د جګړه او د ریزنګ د ارګومنت ختم کی یوا او یاد ادا چې دانون زائد نه دی د نفس کلمې نه دی نو دا د برهنون نه دی بیا د څه نه دی
د برهنون نه د برهنون معنا هغه دلیل چې هغه شوده کی او بوب کی صحیح برهان مرسو دلیل قطعی او بل دلیل مبین قل هاتو برهانکم تووایا چه هاتو برهانکم رالی یو دلیل کنتم صادقین کتاسو رشتنی دے خبرکی بلا او من اسلما چه چا سرندو کو وجو دمخبل اللہ اللہ تعالی تا وو محسن احال دارے چه دے دا اعلی درجے احسان کون کے انو دا اعلی درجے احسان دا توحید عقیدہ دا نو دا محسن مانا سدے موحد فله اجره دد پارا اجر دد عند ربی پنل درب دد ولا خوف علیم نبیر دوی باندے ولا هم یحزنون نبدوی فکر ملکے گے وقالت الیہود اس دد آیت تعلق آیت نمبر یوصل یہول سروا کی آیت نمبر یوصل یہول اس کے دیوے لن یدخل الجنت الا من کانا یہودا او نصارا یہود وی یا با یہودیان داخلی گی نصارا ہوئے صرف نصارا دانا چر دی پدی اتفاق چی منگ جوڑا با داخلی گو ذکر چې دا آیت بعینه دغه تصور ذکر کوي چې دا کوم غوړي چې وقالت اليهود يهوديان وي ليست النصارى على شيء ندي نصارى دا پیسې کې ندي دا نصارى دا پیسې کې ندي وقالت النصارى وي ليست اليهود على شيء دا يهوديان دا پیسې کې ندي وهم يتلون الكتاب حال دارے چه دوی دوارا کتاب املولی کذالک قال الذین امتغرنگ خبر کولا کسانو لا یعلمونا چه غین پویلگی مثل قولے پا مثل دا قول دوین کم کسان تے مراد دی امتغ خبر کئی مشرکان دا مسلمانان و باقیش دا مسلمانان پا حس شیکی ندی دا مسلمانان فاللہ یحکم بینہم اللہ تعالیٰ با فیصلہ کئی مزد دوئے کے پروز دا قیامت فیما کانو فی اختلفون پاغشے کے چودوی چاہے کے اختلاف کولو ومن ازلمو انشتر ظالم ممن دا آغا چانا منع مساجد اللہ چی دے ممنوع گزئی مسجدون دا اللہ تعالیٰ خلق ورطا نفریدی مسجدون دا اللہ تعالیٰ خلق نفریدی ان یذکر فی اسمو چی یاد سی پدے کے نم دا اللہ وصحا فی خراب یا کوشش کے پا خراب دے مساجدو کے چی دا خراب شنو خراب مانا چی دی کی دینداری نبی بی دینی بھی پکی دینداری نبی صرف سوشل گیدرنگ بھی پکی سوچے بھی پکی سوچ آغر سیف اللہ خان دارے دا سیف اللہ خان دا شاباش زرکوا تکم دائے برکاتہ ہو ومن اسلمون اشتر ظالم ممن داغچانا منق مساجد اللہ چی منقی خلق دا مساجد دا اللہ نا نسنگے منقی ان یذکر فی اسمو چی آسی پدے کے نم دا اللہ وصحا فی خراب یا کوشش کئی دے پا خراب دا مساجدو کے نو خراب دا مساجدو مانا دینداری پا کے نکئی بیدینی پا کے خورئی دینداری پا کے نکئی بیدینی لکہ ماتاب تو سوشل گیدرنگ کے کرنے چی دا سوشل سنٹر دے دا څه دی لکه مونږ کلب دی نو جمعات نه مسجد نه کلب جوړي حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ قرب قیامت کی زما امت باندې یو دور را روان دي مساجدهم عامرۃ وهي خراب عن ذکر الله چې د دې مساجد با د دیوالو او د چتو په اعتبار ښه آباد وي خود الله د دین په حواله باندې بویران دي دینداری بنی پکې سبنی پکې دیندار جمعه مسجد دا اصل کې دیندارای مرکز دی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ انشتر ظالم دا چانا منع مساجد اللہ چی خلق من قید اللہ تعالی دا مساجدنا وصحا فی خرابیا کوشش کئی پا خراب دا دے مساجدوں کے نو خراب دا مساجدوں کے مانا ہاں چی دینداری پکے نہ کئی بی دینی پکے خورول غواری دینداری پکے نہ کئی بی دینی پکے او حدیث کی راضی حضور علیہ السلام یو سل دیار لستے آیت پیغمبر علیہ السلام یو تفسیر حدیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے حضور علیہ السلام دا قیامت علامات ورتو قدل ورتو وی عزت تو خزل فی دولا
عزت تو خزل فیعو دولن چکلا قومی مال دا د پلار نیک جائیداد وګڼل شي خلک دا څه خوري لکه در پلار جاګیر شي قومی مال بیت المال قومی مال دا داسې خوري لکه د پلار چې ورته میراث کې پاتې شي. عزت تو خزل فیعو دولن والامانه مغنما امانت خلق دا شخري لکه غنیمت چې ورته ملاو شوی. ستر خان داولی کو نمبر اول چې قومي مال د پلار جائیداد غني، امانت غنیمت غني، زکات نقصان غني، زکات څه غني نقصان غني، و زکات مغرما. سلورم وتعلم لغیر الدین، ذکر کوي د دین د پاره نه د دنیا د پاره. وتعلم لغیر الدین، ذکر کوي څه د پاره؟ د دنیا د پاره، دین د پاره نه. بس مولود نه خلق لګیای دنیا د پاره دي. صحیح ده، خلق ذکر څه کوي؟ موږ سره سلو کسان ناشي دین د ذکر لپاره څو کسان ناشي سلو کسان اثر وخت د سکول څو درګه الته سوره خلق دي. وتعلم لغیر الدین، ذکر کیږي د غیر دین د پاره. پنځم حضور علیہ السلام فرمایل وادنى الرجل صديقه واقصى اباه، سړی د یار ډیر وفادار وي او د پلار سره جفاکار وي. د پلار خبره په اثر نه کوي، د چا خبره په اثر کوي؟ د یار. پرایورټي یار ته ورکړي د پلار په ځای. صحیح، ګرل فرند او بوای فرند د ډیر اهم دي، د سمو مقابله کې د بوډا پلار مو. واطاع الرجل زوجته، او سړی د خزه تابعدار وي. وعق امه، او د مور نافرمان وي. کان رئیس القوم ارذلهم، د قوم رذیل سړی هغه د هغه رئیس وي. رذیل سړی د هغه سي رئیس. واکرم الرجل مخافه شر، یو سړی ته عزت ورکول شي په دې وجه چې خسړې دی، په دې وجه چې ناکاره سړی ځان ته بچ کول غواړي. عزت ورکوم سره پاره بدمعاش سړی دی، ځان ته بچ کول غواړي. مکرم الرجل مخافه شر. او حضور علیہ السلام فرمایل وشربت الخمور، شرابون اسکل شي برملا. شربت الخمور الکحل اسکل شي پشکارا. وکثرت الزنا، زنا عام شي. ولبست الحرير، وورم سلک، یو خو سنتیټیک سلک دا نه، وورم سلک هغه د چینجی کم ریشم چې دي نارینا داغه اغوستن شروع کی. سوې ورته ابریسم راسل کې بول نه یو دا کوم عام چې سترونه کې ملاوي کې سلک پیری کړي دا هغه سلک نه دی، دا په سنتیټیک دی. وکثرت الاصوات فی المساجد، جماعتونو کې شر او شور ډیر زیات شي. خلک شور کوم ځای ته راړي؟ مسجدونو ته راوړي. اب یا غوځن چې امریکا کې اوسېل ته خو الیکشني هغه لوی عذاب دی. وکثرت الاصوات فی المساجد، او وی فرمایل ولغن آخر هذه الامه اولها، د دې امت رستنی خلق زما صحابه ته بدر دي. چې دا خلق به د دې امت خلق به زما صحابه ته بدر دي، بدر دی وی ورته. حضور علیہ السلام فرمای فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، چې کله دا شی نه تاسو کې شروع شي نو د اور او ویند بدر باندې راځي. څنګه د اور باد بدر باندې راځي. وزلزلتن، زلزلې بدر باندې راځي مهلکه. وخسفا، زمکی بدر باندې کینی. ومسخا، خلیه بمروانی کی، شکل بم خرابی. او بل حدیث حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، نصف اللہ خانو لیک دغه اوس پرې بل شروع کړ. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ
هغه حدیث نقل کړي وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماته وی چې قیامت برازي اذا اماتوا الصلاه چې کله خلق مز مړکی چې منځ مړکی د مړې دوه معنا ده یو دا چې کوي نه دویم دا چې کوي نه پوری په نه چې څنګه وکړي ما ګډ منځ نمبر 2 واضاعوا الامانه امانتونه ضایع کی امانتونه ضایع کوي نمبر 3 اکل الربا سود خوري سلورم استحلوا الكذب دروغ ورته جائز ښکاري دروغ وینا ورته روا ښکاري حلال ښکاري واستخفوا الدماء انسانان مړول ورته ډیر آسان کار ښکاري وینه تویول ورته دا څه خاص قدر قیمت او د دې دور کې ودغه شی ده د انسان څخه قدر قیمت ده سړی چې چکن ذبح کوي نو یو شعور ورته کېږي صحیح انسانان خلق مړي هیڅ پته نه لري بمونه دي بد حال دی نمبر 6 واستغلوا البناء بلډینګونه په بر اسمان طرف رواني بلډینګونه چیرته رواني شکاگو کې سره بلډینګ سیرز بلډینګ او بل د ورلد ټریډ سنټر او اوم باع الدین بالدنیا خلق به دین په دنیا خرڅي خلق به دین څه کوي یعنی معنا دا چې دنیا به ډوم باندې ترجیح دي دیو چې سوچ د خپل اولاد دې دور کې تا ته خوي وی هغه یونیورسيټي کې دې ګریډونه ډېر خرازي څو ګریډونه ډېر خرازي بیا ورپسې راستوي مونږ هم کوي ځکه چې فرست پرایورټي خدا بل شي دی نمبر 8 تقطعت الارحام د رشتہ دارو په لحاظ پاتې نشي د خپلویو په خپلوی وای تاسو وای خپلوی نمبر 9 يكون الحكم ضعيفا حکومتونه به ډېر کمزوري شي کنټرول بدل لري هر کې وناسي صرف بار راوته شي هر نه بار راوته شي نمبر 10 الكذب صدقا دروغ به داسې ویل شي خلک باغی ته رښتیا وایي د پروپاګاندا دور دی د میډیا بس په میډیا کم دروغ ویل شي خلکو په یقین وي الحرير لباسا را سلک نارینه بردی ڈریس شروع کی نمبر 12 ظهور الجور ظلم بعام شي په مختلفو میدانوں کې نمبر 14 کثرت طلاق بڑے عام شي زمونږ تاسو په دې وطن کې چې طلاق تصور کولای شئ یا سبحان الله هغه سره به چایز وری کوله هغه به داس دل دی به دې کنه دا زم طلاق دی زم طلاق د پښتنو په وطن کې رټول نه خبيسترین کنزل ها مسجد نه خلکو نفرت کوته څنګه براته سوار رسم موت الفجاء ناګهانی مرګونه بزیات شي څنګه مرګونه ناګهانی سډن ډیت یعنی پرابلم غوړل پیدا شي ډیر وخت بنالي بس هارت اٹیک وشو سیزل وشو نمبر 15 ائتمن الخائن دومره انقلاب براشي چې خیانتګر سړي ته خلک امین وای وخان الامین امانتدار ته خلک خائن وای پیمانه بدل شي سمو شي پیمانه سټنډرډ بدل شي صدق الكاذب وكذب الصادق رښتینی ته خلک دروغجن وای او دروغجن ته خلک صادق وای کثر القذف د عزت په حواله تهمتونه لګول به یو بل باندې ډیر شي کان الولد غیظا
بچے به د والدینو لپاره مصیبت شي. وفاض اللئام فیضا بدطینت خلق به ډیر زیات شي. څنګه بدطینت خلق بدطینت خلق بد کردار خلق منگو د طینت یعنی خمیر خراب دي. وغاض الکرام غیظا عزتدار خلق به کم شي. تكون الامرة فجرا حکمرانان به فاجران شي. والوزراء كذبا وزیران به دروژن وي. وزیران به ټول څه وي؟ دروغ وي. والقضاة خونه ججان به خائنان شي. قاضیان به سي والعرفاء الظلمه د لوی جرګې منبران به ظالمان شي. ته عرفاء وي موږ ته سپید فوش وایي. تاسو څه وایي؟ سفید پوش کنه معزز سړی ګڼل شي. والقراء فسقا قاریان به فاسقان شي. وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء د دراهم او د دنانیرو اهمیت بزیات شي. د ګولډ سیلور خلق به تلل شي. پس کې په ګولډ او سیلور کې ګولډ او سیلور معنا سټیټس څه دی، بینک بیلانس څه دی، کوم موټر کې راځي. امریکا یو دا مصیبت ډیر دی څنګه نشته. وتکثر الخطايا گناہونه به ډیر زیات شي. وتغل الامراء مالدار خلق بټول فراډیان شي. فراډونه وکړي ټول غټه کمپنی کې فراډونه کوي. وحلیت المصاحف د قران کریم نقش و نگار بزور شي. سبو شي د قران کریم نقش و نگار بزور شي. د سرو په خط لیکم، د سلور په خط باندې لیکم، د مروارید په خط لیکم. وصورت المساجد د مساجد نقش و نگار به ډیر زیات شي. وطولت المنابر منبرونه به ډیر دم شي. سورۃ المنبر. وخربت القلوب زړه به فاسد شي. وشربت الخمور شرابونه بسکل شي. وعطلت الحدود د خدای قوانین به معطل شي. وولدت الامه ربتها لور به د مور مالک وګرځي. یعنی په لور باندې حکمرانی څوک کوي؟ مور. په مور باندې حکمرانی څوک کوي؟ لور. یعنی نافرمانی به. وترى الحفاة العراة صاروا ملوكا خپیبل سرتور سری خلق خپیبل تاسو خپیبل وای لوس خپی لوس شپه یعنی آل خلق دا به حکمرانان شي. لوس شپه معنا نه اهل خلق پایلوچان به حکمرانان شي. صحیح یا بشتیان به حکمرانان شي. په مونږه تاسو څوک حکمرانان دي؟ په پښتنو څوک حکمرانان دي؟ پایل بشتیان کنه څه په لخنه څوک دی وا دغه به وای ښه صحیح د بچا سقا حکومت. وشاركت المرأة زوجها في التجارة خذب فارننگ کی سړی سره ایکول شي. ادا به فسادي ځکه چې څو پر صرف سره ارننگ نو خدای کنټرول وي چې خدای هم ارننگ شي.
بس خبر خراب شي. دا نظام د کور چې نه دې سره خراب شوی دی. صحیح شو. ګور هغه وخت مخکې به ماشومان ته وي خرشي شور مکوي، پلار غریب مستری راغی ټول ذکر وکړه فلان صحیح په خپل هم خاموشه ګرځیدا ډوډۍ بلې او ګرم باندې واچوم یو پیاله چای په سر در زور وکم اوس هغه هم کار لږه او تر په سر زور وکړه که څنګه اجر دی نو بس نظام خراب شي خراب نشه. وتشبه الرجال بالنساء نارینه به تشغان مشابه کوي خلو سره یو والای نه نور کا ورته صحیح شو سان فرانسیسکو تراول شي. وتتشبه النساء بالرجال خذ بزان د سړو سره مشابه کوي سړي د خذ سره او خذ سړو سره ځکه ټول خلک په خپل فیلډ کې خوشاله نه دي که خوشاله دي چینج غواړي واتخذ المغنم دولا غنیمت با یعنی غنیمت معنی بیت المال دا به د پلان دی که جاگیرو گړی لکه وړاندې حدیث تیر شو بیت المال به د پلان دی که جایداد وګڼل شي حکمران به دا څه خوري لکه د پلان نه جوړه پاتې شي. امانت به غنیمت وګڼل شي دا څه به خوري لکه جهاد چې کړه د میدان کې ورته ملاو شي. زکات به تاوان وګڼل شي. کان زعیم القوم ارذلهم دا قوم رئیس به دا غیر ذیل سړی وي دا لکه بل حدیث وعق الرجل ابا لار نه بسړی نافرمان شي. وجفا امه مور سره بزیاتې کوي. وادبر صدیقا دوست سره بم بے وفائی شروع کی. واطاع زوجته د خزه به غلام شي. وعلت الاصوات في المساجد په مساجد کې به شورونه زیات شي. څه شي؟ شور شغب. واتخذ القينات والمعازف آلات د موسیقی او رقص و سرود به زیات شي. وشربت الخمور في الطرق شرابونه پر روز کلی شي. شرابونه پر روز کلی شي. واتخذ الظلم فخرا ظلم باندې به خلک فخر کوي. وبيع الحكم جسکس او انسان په پیسو باندې خرڅول شي. وکثر الشرط قمار بزیات شي. څه شي؟ قمار بازی. واتخذ القرآن مزامير قرآن به داسې ویل شي لکه موسیقي. وجلود السباع لباسا د درندو سرمنه د درندو سکین د دې لباس به عام شي. شرعاً د جائز صحیح شو. خلک بدای افتخار غني دستا دا واسکټ د شي جوړ دي د فلاني شي سکین دي د زمري سکین دي. ولعن آخر هذه الامه اولها اور دغه امت دغه زمانه خلق با زما صحابه باندې تابعین باندې ائمه باندې بدل دی وای. اولین خلق اولین څوک دي؟ صحابه دي، تابعین دي، امامان دي. نو لکه د وړاندې حدیث حضور فرمایي چې فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء د اور سیلې بالوزي. وزلزله زلزله برازي. وخسفا زمکه بکینی. وقذفا کانی بوری تیگی. ومسخن خلیه بورانی. نو دا صرف دی یو د پاره چې وسعا فی خرابها. چې مساجد به
فزیکلی خو آباد وي، خو سپریچولی به قرآن کې. اولئک ما کان لهم، دا کسان حق دوی پارا نشته یدخلوها چې دای داخل شه دیتا الا خائفین مگر پیر باندې لهم فی الدنیا خزي، د دوی د پاره دنیا کې رسوایی دا ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم، ار دای د پاره آخرت کې لوی عذاب دی. وللہ المشرق، خاص الله د پاره د مشرق والمغرب او مغرب یعنی ټول جوانب د الله دی. فاینما تولوا کم جانب ته تاسو مخ ګرځوي فثم وجه الله، دغه جانب ته الله مخ دی. ان الله واسع علیم، تاکي سره الله تعالی واسع دی، قدرت په اعتبار عالم دی، حاطه په اعتبار علم محیط دی. وقالوا دوی اتخذ الله ولدا، چې الله تعالی ځان لپاره بچی نیولې دی زوی. سبحانه پاکی دا اللہ تعالی، بل له ما فی السماوات، بلکہ دغه اللہ ملکیت کی دی آغا شئینا چه اسمانون کی دی وما فی الارض چزما کی دی کل له قانتون، دا ټول دا اللہ تعالی قانتون مطیعان دی، تابدار دی. قنوت مانا اطاعت فرمان برداری. بدیع السماوات، پیدا کون کے دے اللہ تعالی دا اسمانونو بغیر دا مادینا، سمادا و سرنو اسمان اس نے پیدا کر اسمادا و سرنو. والارض ادزم کے مادا و سرنو من کو جدور وڑی کشے جوڑو نم دا غیر پر سمیٹیلز پکالی. اللہ دونوں لئے اسمان ازم کا پیدا کرا میٹیلز و سرنو، اللہ تعالی دا غیر جواب کرو کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اکلچ اللہ تعالی فیصلو قد یوکار فَإِنَّمَا نُخبر داد یقولو اغکارتے اوے کل موجود شا فیکون لا موجود سی. وقال الذین وی آکسان لا یعلمون چپوئی جنا لولا یکلمون اللہ، او چلا محمد منتا خبر کی صلی اللہ علیہ وسلم چیزا اللہ پیغمبر ہے، خدای منتا ڈائریکٹ ٹیلیفون لینے گئی چی منتا وی دا پیغمبر دے. اگر اثر نیک پر خبر نہ کہی اللہ تعالی دے کوئی کی نہ دے ځان د سجو کړی د دمرلو خلق ته چې خدای ور سره خبره کوي. لولا یکلمنا الله، ول خبر نہ کوي مون سره الله تعالی او تعالی آیا یا ول ناراضی مونتا آیت یو معجزہ چې مون داغه طلب کو. کذالک قال الذین، هم دغه خبره کړي وا کسان مل قبلهم چې مخکره دو مثل قولهم پشان د وینا دوی تشابهات قلوبهم، د دې رونه سیملر دي، د دې سوچ یو شان دي، سوچ او فکر یو شان دي. قد بینا الآیات، تاکہ سرمنگ بیان کردی آیتنا قد بینا الآیات لقوم عرقون پارا یوقنون چغیت ساتی انا خبر دادا ارسلناک منگلے گلے تالا او پیغمبرا بالحق رشتیاو سرا، دا قرآن رشتیاو بشیرن بشارت ورکون کے منن کو تا و نذیرن یرون کے نہ منن کو پارا ولا تسالو، دا اس پیغمبر ته الله تسلی ورکړي چې څوک نه مني او جهنم ته ځي ستانه دا غیزه تاسو ته چې دی ولې جهنم ته راړل، ستا ډیوټي مو صرف دا چې میسج کنوي کا. ولا تسالو عن اصحاب الجحیم، د تانا بتپوس نشکول د جهنم د خلق متعلق. ولن ترضى عنك اليهود، هرگز بخوش نشید تانا یهودیان او نصارا حتی تتبع ملتهم، مگر علا چې تفالو چې دوی دین. قلت ورته وایا ان هدى الله، چې تاکي سره هدایت د الله والهدى هم دغه هدایت دی. ولا ان اتبعت اهواهم، اکثر فالو کل خواہشات دی بعد اللذی پس داغے جاک من العلم چراغ لیتا تا علم مالک من اللہ نشترتا سرا نشترتا نپارا من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من ولین سو پروٹیکٹ ولا نصیر ان ہیلپ الذین اکسانا تیناهم الکتاب چو ورکرد موضوعی تا کتاب یتلونو او لولی دوی دا کتاب حق تلاوتی پسی تلاوت سرا یعنی زان پہ پوئی اولائک دغا آل کتاب امنون ایمان راڑے بے پا محمد بان صلی اللہ علیہ وسلم. ومن یکفر به اچاچ انکارو کو دا محمد رسول اللہ نا فاولائک هم الخاسرون، دا کسان خاص دوی لوزر دی. یا بنی اسرائیل
او اولاد اسرائیل یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کے نعمت زماغا انعمت علیکم کہ ما انعام کرے تاسو باندې وانی فضلتکم اما فضیلت در کرے تاسو علی العالمین په مخلوقات باندې واتقوا یوما او اویره گئی دا آغا ورزنا لا تجزی چن بشی دفکور نفس یو کس عن نفس دبل کسنا شیئن لگئی صدا عذاب ولا يقبل منها غدل ان بشی قبلور داغنا غدل مالی فدیہ ولا تنفوا شفاعت افائدہ بنشی رسول تصفارش شفاعت اپروچ ولا هم ینصروا ان بدوی سر امداد کوشی اس سبانہ مسئلہ ذلك مشكلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا الحمد لله القرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وأنا الليل وأنا النهار فالله خير حافظ. سبلا خنا